بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. مظفر شاه باچا د سټوډیو پروګرام سره یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده مونږه د پروګرامونو دغه سلسله شروع ده. مونږه سټوډیو ته د تحصیل بریکوټ هغه معزز شخصیات راغواړو څوک چې د دې په سیاست کې په سماجی کارونو کې په مختلفو شوبو کې هغه خپل حصہ اخلي. زمونږ په نننی پروګرام کې زمونږ ملمه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي تیمور خان. تیمور خان په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایي. ډیره مننه مظفر شاه خان تاسو د پروګرام ته زما درابللو او یو جهان مننه. تیمور خان تاسو مونږ وینو چې په سوشل میډیا باندې هغه مختلف سایټس دي په هغه باندې تاسو د پاکستان تحریک انصاف بھرپور دفاع کوي. هغه کدا غوي هر قدم اقدامي او تاسو دا غي خبرفور نه کوي. دا راته وایي چې نن سبا چې په ملک کې د مهنګای د کم لهر روان دی په دې حواله باندې هم موږ ګورو چې تاسو د پی ټی آی د ګورنمنت یا د غوي د فیصلو چې کم دی خبرپور دفاع کوي. دا به تاسو څنګه عوامو ته یا د کم زپلې شوی عوام چې مهنګای دی دې ته تاسو څنګه ډیفاین کوئ دا شی؟ مظفر شاه بچا تاسو ته یقینا چې معلومه چې زه خو ټیک ته یو ادنا ورکر یم د پی ټی آی. خو بهرحال زه زما کې پارټۍ د خپل پارټۍ پالیسي ډیپند کوم د هغې شاته به څه بیکګراونډ څه وجوهات وي. مقصد د خبرې دا زه به هغه خبره چېرته هم ډیپند نه کوم کم چې لکه داسې یو خبره چې د هغه د نه منلو یو خبره او د مخکې کوم حکومتونو چې تېر شوي په هغې کې هغه خبره په ډېر ښه شانه دا شوي لکه تاسو ویلدلي هم دا ګراني خو د مخکې نه راغلي لکه نه دا ګراني که تاسو ګورئ دا گئی او دا ډوډۍ چې دا خو پاتانې وه په روپۍ باندې دا په روپۍ چا کړه د روپۍ نه په 2 چا کړه د 2 نه په 3 په 4 په 10 په 15 چا کړه. دا خو د وخت سره ګراني راځي. دا خو د الله تعالی وایي چې دا ګراني خو زما کار دی. الله تعالی وایي چې دا ګراني راویسته د الله تعالی کار دی. هغه چې وغواړي ارزاني راشي هغه چې وغواړي ګراني راشي او د هغې سره لکه ټیک د ګرانۍ راغله د هغې نه یو قسم انکار نشي کولی. خو دا ګرانۍ خو مخکې وه او په موږ باندې همیشه به تاسو لیدلي په موږ تنقید څوک کوي د ګرانۍ که نه که تحریک انصاف باندې د ګرانۍ یو سړی تنقید کوي نو هغه باندې تنقید وکړي چې د هغه په وخت ګراني نه وه. آیا بل دا چې د نورو حکومتونو په وخت دا ګراني ته چا دیهان په دین تلو د هغو ته فوکس ځکه نه و چې په هغه ټایم کې تاسو مسایل وګورئ که نه روزانه به ګوره ډرون حملې وې روزانه به چې دی امن نه و په دې ملک کې څه حالات و روزانه چې دی کله به د ویکیلیکس په دا کې خبرې راتلې کله به د پاناما لیکس دغه راتلل او کله به دا به ټوله دا ارشایي خوردونو چې دا به شاټ ولول به نه. تاسو ویلدلي په د نن د نونلیک په دور کې داسې یو روژه پکې راغلې وه چې دا نیمبو به 500 روپۍ کیلو نه میلیدو. ټماټر په لکه مثال دا کومه سبزیان چې د اسمان سره خبرې کولې نو دوی په سوشل میډیا یو کمپین چلېدلی چې 3 ورځې دپاره تاسو لکه د کوم چې سبزیانې دي هغه ماخله چې لکه دې ریټونه راغورځېږي ده نو دومره پورې ګرانې به او په هغه ټایم کې چې دیهان په دې باندې نه چې نور مسایل ډېر زیات ول. اوس خو تحریک انصاف حکومت راغلی نه ډرون حملې شته هر طرف ته امن دی خوشحالیانې دي و ځکه او چې بل ته ته چې یو اپوزیشن ولا را نشي او په دې باندې تنقید ونه کړي چې به ملک ګراني ده او په دې باندې تنقید دا خو سیاست ختم دی بل ایشو خو شته دوی سره نه. موږ دا وایو چې د وخت سره به انشاءالله لکه ګوره د ګرانۍ خو زه به تا ته چې ثابته دنیا ګرانه ده هر طرف ته ګراني روانه ده نو د هغې د ګرانۍ حل سره د هغې دپاره وسایل کول که نه لکه اوس په حال یې زنګ چې کوم بجټ په هغې کې د کوم چې د عام خلک کارونه کوي که نه عام خلک لکه عام مزدور کار طبقه ده نو دا کال په کال به بجټ د هغو دپاره لکه دیو د حکومت د خپله طرفه د هغو تنخوا سیوه کوي که نه نو دا ډول کم وه نو اوس د عام خلکو دپاره 1,000 روپۍ لکه ماهانه اجرت چې دی په هغې حساب ورکوئ نو بهرحال دا یو 600 روپۍ د اړې په لږ به هم رغېږي. زه به خبره بله وکړم یو بنده و چې په ملک کې غریبي ده که نه غریبي واقع شته 5% 10% خلک ډېر زیات خراب دی نو دا ذمهواري د چا ده یوازې د حکومت ذمهواري خو نه ده که نه چې دا خلک به حکومت په راځي او دوی له به دا که د دې خلکو هم ذمهواري د خلکو د لایف سټایل د خو ګوره که نه چې د خلکو د ګاډو ته ګوره د خلکو د بنګلو ته ګوره د خلکو جایدادونو ته ګوره پکار دوی هم لږ خلکو زکات ورکوي صدقه ورکوي په دې غریب سره لږ کومک کوي که نه. ستاسو خبره صحیح ده تیمور خان. تاسو 2-3 خبرې وکړئ چې یو خو ګراني د الله تعالی طرفه ده بل تاسو وایئ چې د خلکو لایف سټایل بیا په زړو حکومتونو کې هم دغسې مهنګایي وه خو یو عام سړی یو عام پاکستانی چې کوم دی یا یو عام مزدورکار کس چې کوم دی هغه په یو ناره باندې تاسو لا یا تاسو جماعت له ووټ ورکړی و چې نیا پاکستان تبدیلی
نو یو عام سړی خود دغه تمه لرله چې یاره زړو حکومتونو چې څه کړي دي هغه به تاسو نه کوئ، زړو چې څه کړي دي څه خراب کړي دي هغه به تاسو ټیک کوئ. بالکل ستاسو خبر سره اتفاق کوم. خو دا کومه ناره چې موږ لګولې د هغې په اصل معنی کې امپلیمنټیشن هم کړی دی. تاسو ګورئ زړو حکومتونو به چل کوو، د امریکې ډرون به راتلل او زموږ په علاقو باندې بمباریانې کولې، په سونو بمباریانې شوي دي. په پی ټي آی کې خو یو نه راغلی، د هغې خلاف تحریک انصاف مکمل سټینډ اخیستی. ښه زړو حکومتونو به دا کول چې کرپشن به کېدو، د کرپشن خلاف څه اقدامات نه پی ټي آی کې خو هغه نشته. زړو حکومتونو به دا کول چې په دې پېټرول چې بهر ملکان راتل په دې به د 25 نه والا سیندس پورې هغو د دې ټیکس اخیستو په دې باندې ټیکس. نو دې حکومت یې څومره کم کړی دی؟ څه د پاسه 6.5 داسې سمثینګ داسې دی که نه. نو دوی خو هغه د دوی چې کومه منافع ده خو د حکومت ته کمه کړې ده. بس البته دې سره حکومت نشي کولی چې په بهر کې د تیل ګران شي او دوی د خپل د جبه کې د سبسایډي شو. لکه دغه تاسو نه ګڼئ تیمور خان چې یو عام سړي په سمجھ کې د پرسنټیج د دغه چې دی د ټیکس یا د شیزونه د یو عام سړي په سمجھ کې نه راځي. د هغه په سمجھ کې خو د اسد عمر هغه بیان راځي چې که پرس کزو وزیر خزانه وي نو یا حکومت کې وي نو پېټرول به په پاکستان کې په 42 یا په 47 روپۍ که تاسو فکر وکړئ په دې باندې اسد عمر یو انټرویو هم پرته 10 پاینټ کې سرچ کولی هم شئ. هغه چې کومه پرسنټیج لګولی کوم حساب کتاب چې کوو هغه هم حق شان چل کړی. ګوره ستانه موږ په پېټرول کې سیوا ټیکس نه اخلو، کوم چې اخلو د دې سره زه د اضافي د 37% یا 30% پسې نور لګوم د پېټرول په دې نه 130 نه یا 127 نه لاړ شي 160 ته به لاړ شي. که په هغې دغه ته ګوره به تاسو به دا ویم که نه مین ګراني چې راغلې که نه خلک چې ګراني نه ده خو ګراني په څه کې راغله چې ستا ډالر نه ډالر چې دی هغه زموږ لږ ختلی دی که نه. لول په تو دا ډالر ماته نن په 100 روپۍ کا دا تیل به زم چې د 60-70 لبه راشي. دا ګوره د بهر دنیا نه تو سودا په ډالر کې کنه ستا د روپۍ ویلیو چې غورځېږي نو هغه ډالر تو بهر دنیا له ډالر ګوري په هغې به سودا کې نو هغه سودا په حوالې په ذریعه باندې موږ ته ګرانه پرېوځي. نو که دغه د فکر وکړئ نو دا ګرانې په ډالر کې اوس یو بار ملک یو بنده پاتې کېږي. اگر مثال په سعودي عرب کې پاتې کېږي، په نورو ملکونو پاتې کېږي. سعودي عرب د ریال لول په 100 بس ښه پوره ګران دی که نه. نو تو په هغې وختونو کې هغو ته خو لکه په هغې حساب ګرانې نه راځي خو ریال لالګي روپۍ به سیوا کېږي. خو دلته چې کوم خلک دی د هغه روپۍ سپکه شوي هغه نمونه په هغه کې هغه دم نشته ځکه خلکو د ګرانې ښکاري. حالان کې تو ډالر ارزان که د روپۍ په مقابل کې دا ګرانې به په یو دم راغورځي دا سیده ډالر دغه دی. او بل تاسو ته به دا یو مظفر شته یو خبره تاسو ته وکړم. ګوره چې کله هم تاسو ته دا وایم که نه ډېر ملکونه داسې دي که نه چې د خپله روپۍ په خپله سپکه ساتي، خپله پیسه لکه روپۍ خو زموږ د خپله پیسې چې کومه دا کم ډالر دی یا دغو د نورې دا کوم کرنسي نومونه دی په خپله که تاسې د هغې وجه دا ده چې ستا د ملک کرنسي ارزانه یې که نه د بهر دنیا نه به انویسټمنټ ستا ملک ته راځي. ستا په ملک د کم چې د لوکل شی دی د هغو ته ارزان پرېوځي هغه ستا د ملک نه وړي بهر لکه څنګه چې چین ولې مخکې لاړو خو د هغو او جاپان ولې پیسه کمه ده چین ولې مخکې لاړل د هغو د ملک نه خلک د بهر نه راځي او د هغو په خپله پیسه کې چې کله مال والي خپل پیسې ته کنورټ کوي د ډېر ارزانه پرېوځي. نو ځکه د هغو نه تیل چې کوم دی هغه په عالمي مارکیټ کې ګرانېږي د هغې د وجې نه موږ ته هم پاکستان کې ګران دي. بجلي زمونږ د کم ځای نه کم ځای ته یونټ لاړو، ګیس زمونږ د ملک خپل پیداوار دی د هغې قیمتونه تاسو وګورئ. نو همدغه وجه ده چې زمونږ هغه خو عالمي مارکیټ دباو دی خو د تاسو به عموما لیدلي که تاسو زوړ ریکارډ هم راوړئ چې دا ګیس دا چې دی که نه دا په ژمي کې اکثر ګران شي په ګرمۍ کې بیا ارزان شي. مقصد دا دی په ژمي کې لکه ګران شي خلک لږ استعمال کم کړي لکه دوی سره دونه ګیس وپر مقدار کې خو نه دی که نه چې هغه دو خلکو له ورکړي او بیا ورسړی استعمال به یې وکړي بیا په ملک منافع دي که نه. نو په هغه وجه دوی په ګرمۍ کې ریټونه کم ساتي او په ژمي کې دا قاعده هم د دې مخکې ته پخوانه داسې طریقه کار روان دی که نه. همدغه زه به دې کیسه هم د وخت سره ګوره مظفر شاه بچ تاسو ته یو خبره زه کوم دا خبره ځان نوټ کړئ چې لاول حکومتونو کې به تاسو لیدلي که نه چې موږ د لوډ شیډینګ په خپله لیدله چې 10 نه والا د 22 ګنټې 20 ګنټې دا روزانه ډیلي په ژمي کې په اوړي کې دا لوډ شیډینګ به و. اوس ته ماته دا ووایه د لوډ شیډینګ مثلا خدای په ګل کړلی چې یو سړی بجلي بلی بل بلی په مخه اپسې دغه سټاډي نو خامخا بل بسې ورځي لاول په خلکو جنریټر چلولی 2 ګنټې به دا بجلي وه بل سیوا خبره نه یونټ ګوره ګران ارزان په دې کې نه کله چې ته د اوبو نه بجلي راخې که نه مختلف ډیزاین راخې د هغې بجلي ته ارزانه پرېوځي. کله چې ته د هغه په مختلف لکه مثال دوی د کویلې نه راخکړي یا د پتیلو باندې راغېږي دې تېرو حکومتونو د بجلی چې کوم لکه نوي سیسټمونه یې راغوله نوي نظام یې راغوله هغه یا په پېټرول اخلي یا په تیلو اخلي هغه ته چې تیل ګرانېږي بجلي به ګرانېږي د هغې بجلي ځکه ګرانه وه چې د کومې نوي معاهدې دوی کړي هغه ټولې ګرانې دي هغه چې نوي په سیسټم کې راځي ته به خامخا بجلي ګرانېږي د جب په پکې پیسې نه کوي. ګوره موږ ډیمونه نه دي ورکړي موږ چې ډیمونه نه دي هغه ګوره یو ډېر وړوکی سکیم لکه تاسو بل ډېر مې ځای په ځای دي
هغه چې دي کنه د علاقې د 2-3 یا د لکه مثال لساته کور دا لګي غونته وبای دا غن په سال حساب باندې وړو کې غونته سیستم چې لساته کورونه بل ارزانه ډیمونه نه دي او د ډیمونه نه ورکه ډیم خو پی ټی آی سره په لس ډیمونه باندې کار روان دی یو میگا غړ پروجیکټونه دي او دا لګاوه ډیمونه نه ولاغه مثال د محلي د پر لکه څنګه په سین په د تنګي په تاسو بل دي غرونه کې تنګي اصل لساته کور یو هغه ځکه دا کو دا غو ته خو د بجلی ستري نه ځکه دا غو د پر وړا سیستمونه غوډول پر ریکارډ پراته تاسو کتم شوم په تیر حکومتونو څنګه چې هغه ما بار شیر کړم دي تاسو ولې په سوق باندې کم زیدي او هغه د خه مستفید شو د خلکو ته ډیر ارزانه بجلی ور کړی صحیح الله دیو کې چې تاسو کومې خبرې کوي دغه سی او زمونږ د ملک مخبتره کوي دا راته وایي چې پروګرام دویم سیشن شروع کو تاسو د ذات پوری خبر او کو تاسو په تحصیل بری کوټ کې دلته کې په سیاست کې خپل حصہ اخلي تاسو په تیر شوی الیکشن کې د پی کې 6 د لپاره هم د امیدوار وځي وس د بلدیات خو د حکومت پته نه لګي چې کوي نه کوي او کپرس کده بلدیات اعلان وشي نو تاسو اراده شته په بلدیات الیکشن کې مظفر شاه لور زو دا ویم کنه چې د بلدیات ان شاء الله کېږي ځکه چې یو کنټرول رپورټ د الیکشن وشو هغه په 3 پیس کې به حکومت کنه بیا دا نه پس بیا کم چې ویل د پاغه سره وای اینه پس بیا د تحصیل په سره چې کوم د مېر الیکشن دا وکیږي به ان شاء الله کېږي او زه بذات خود لکه مظفر شاه زما د مایند چې دی لکه زما سي لکه زوین جماعت لکه په لوی سطح باندې میراشن زما په حال په بلدیات کې انټرست نشته ان شاء الله اګه زوبا د پی کې خپل صوبایي الیکشن لپاره او د قومي الیکشن لکه دوه د الخو د فردي په ان شاء الله کاغذ جمع کوم نو د پارټي په سره چې ماته ټیکټ راکو زه بہت رګم او کا ټیکټ نه کو بیا به دغه څنګه چې د پارټي د لپاره خدمت کوو اسی عوامي خدمت کوو ان شاء الله دا بجاري او زه د الله نه امید ساتم چې ان شاء الله دې پر لبا پارټي نظر انداز مانه کی ډیر مننه جی ګرانو کتونکو داو د پی ټی آی سره تعلق لري بریکوټ نه رهنما دی د پاکستان تحریک انصاف تیمور خان دا غوي سره مونږه په موجوده صورتحال باندې خبرې وکړې په مهنګای باندې خبرې وکړې سختي خبرې مور سره وکړې او غوي د خپل جماعت یا د پی ټی آی چې کوم دی خبرپور دفاع هم کوي همدغه سي زموږ د پروګرامونو د سلسله چې کومه دا به شروع وي موږ به د هرې پارټۍ سره تعلق لرونکي د دې رهنمایي چې کوم دی هغه به خپل پروګرام کې راغواړو دا غو خیالات چې کوم دی هغه به تاسو سره په خپل سکرین باندې شیر کوو تر یو بل پروګرام پوری خپل قربان مظفر شاه باچا اجازه ورکړي د تل پاتې خدای پامان